داوی صاحب دلته مخکې بحث چې وشو د دغه بحث خلاصه دغسې ویلی شو چې قصداً دغه رقم کارونه شوي دي چې د اختناق یو فضا رامنځته شي، دغه د خوندیتوب نشتون دا په همدې خاطر باندې دی چې رسنۍ په ازادانه توګه خپل کار ونشي کولی. نو دا څنګه ستاسو نظر دی باره کې څه دی چې دا رښتیا هم د یو پالیسۍ نتیجه ده؟ بربنډې دي هغه د رسنیو د پرمختیا پر اصل باندې تاکید کوي که د افغانستان قوانین دي عامل دي په رسمي ډول باندې له افغانستان سره هغه د رسنیو پر پراختیا باندې او پرمختیا باندې تاکید کوي، لیکن په دې کې شک نشته چې په هر بله برخه کې د افغانستان افراد ډلې له قوانینو څخه سوء استفاده کوي د ځان په ګټه باندې، په دې خاطر چې د حساب ورکولو میکانیزمونه او یو ماحول نشته. هر څوک یو زورواکي په افغانستان کې کولی شي قانون په خپل سر مات کړي. موږ ډېر نمونې لرو چې حتی د ولسمشر لومړی مرستیال چې په سپینه ورځ باندې جنایت کړی دي لیکن قانون ته نه حاضرېږي، یا نور قومندانان دي چې انسانان یې وژلي دي هغه راوستل شوي دي په موقت ډول باندې توقیف لاندې نیول شوي دي لیکن په زور بیرته خوشي شوي دي. اما کوم واقع انسانان که دي هغه باندې د قانون ټول ثقل تحمیلیږي. نو قوانین چې دي یو خواته دي او د افرادو نیتونه او د دې شخصي ګټې هغه دي چې لاملونه د دې شوي دي چې په افغانستان کې د رسنیو په مقابل کې کله نه کله غیر انساني او غیر قانوني چلند شوی دی. بله، دا یوازې د څو زورمندانو او د حکومت د بعضې کړیو فکر او پالیسي ده او که د سره د دوی نړیوال پارتنران هم شریک دي. مثلا دلته ځینې قوتونه دي اوس قومندانان خو په خپل ځای یو څه قطعه دي د 01 او 02 د دغې په نوم باندې دی نه یوازې دا چې ملکي خلکو د وژلو عاملین ګڼل کېږي، په عملیاتو کې ډېر بې احتیاطانه عمل کوي، خلک وژني. د رسنیو په وړاندې هم د دوی چلن همدغسې دی. هغه بل کال زموږ یو خبریال د هغه کمره ماته کړله او خبریال یې ووهه وټکوه، په ظاهره دا د ملي امنیت په تشکیل کې شامل دي، لیکن کله چې بل ملي امنیت ته مراجعه وکړه چې حداقل د خبریال دا حیثیت خو باید اعاده شي، نتیجه دا وه چې د ملي امنیت زور نه رسېده په دوی باندې. نو د دغسې قوتونو شتون په دغه ترتیب د دوی عمل هم چې د بهرنیانو د خوا نه سپورټ کېږي، ویل کېږي CIA د خوا نه سپورټ کېږي. دا په خپله یو ستر ګواښ نه دی د رسنیو کار دپاره؟ وګورئ په افغانستان کې که تاسې داسې یو ناقانونه کاروبار لري لکه د مخدرات توکو چې څو میلیارډ ډالره پشکې لاس ته پورته او کښته کېږي، نو د پیسو سره قوت شته او که چیرې یو خبریال راځي د دې هغه ګټې بربنډې کوي او د دې ناقانونه فعالیتونه بربنډ کوي، نو دا هغه زورواکه کړۍ طبیعي ده چې د یو خبریال د محوه کولو واک لري. او په داسې هېواد کې لکه افغانستان کې چې خلک هره ورځ په مختلفو ډولونو باندې ترور کېږي او پای اچول کېږي پر یوې خوا باندې، نو دې شونتیا رامنځته کېدلی شي په افغانستان کې چې هر څوک چې په افغانستان کې یا د قاچاق په مسایلو کې ښکیل دي، یا د مخدراتو په مسایلو کې ښکیل دي، یا د انسان تښتونې په مسایلو کې ښکیل دي، دوی هر څه کولی شي. اما داسې که موږ فکر وکړو چې د امریکا د استخباراتو اداره یو پالیسي لري چې په افغانستان کې د رسنیو د ودې مخه ونیسي، زه فکر کوم داسې شی به نه وي. ولې هر څه چې د CIA ته حکومت ته حساب ورکوي خپل د تګلارو خپل د پالیسیو، اما هغه افراد چې دننه په افغانستان کې دي او هغوی په څه ډول باندې له ازادي چې په افغانستان کې شته د قانون په نشتون کې له هغه څخه څنګه ګټه اخلي یا ناوړه ګټه اخلي، هغه مسایل دي چې متاسفانه افغانستان ځینې آسیب پذیره دی. ولې افغانستان داسې یو نظام نه لري چې هر څوک حساب ورکوونو ته راوکاږي، که هغه دغسې ډلې دي لکه د افغانستان ملي امنیت چې له CIA سره پالي او په هغې باندې د ترهګرۍ د ضد په نامه باندې مختلف غیر قانوني کارونه کوي چې موږ یې بېلګې لیدلي دي، که په ننګرهار کې دي، که په شمال کې دي، چې خلکو کورو ته ننوتلي دي، انسانان یې وژلي دي، اما هېڅ نه تحقیقات د افغانستان حکومت نه یې وس لري او نه یې غواړي چې وکړي. او بیا نور داسې مختلفې ډلې دي چې د حکومتي چارواکو پورې تړلي دي. نو دا د افغانستان متاسفانه د نظام ضعف دی چې هر ډول ناقانوني ته لاره پرانیستلې ده. اما زه بیا تاکید کوم چې په رسمي ډول باندې به داسې تګلاره نه وي چې په افغانستان کې د رسنیو مخه ونیول شي. ولې د رسنیو وده هغه شی دی چې هم د افغانستان حکومت هم د افغانستان نړیوال ملاتړ
هغه ویاړي او په ډېر ویاړ سره وایي چې د طالبانو وروسته موږ په افغانستان کې داسې یو فضا رامنځته کړې ده چې په هغه کې ازادې رسنۍ فعالیت کوي. طالبانو په وخت کې یوازې د طالبانو شریعت غږ راډیو چې فعالیت یې درلودي، لیکن نن سبا په افغانستان کې موږ تر 80 ډېر راډیویي او تلویزیوني سرچینې لرو، ورځپاڼې لرو او خلک په ازاد ډول باندې فعالیت کوي. نو دا په دې باندې دوی ویاړ کوي او زه فکر نه کوم چې په رسمي ډول باندې به دوی دا کار وکړي. قانون ماتول په افغانستان کې متاسفانه یو عام فرهنګ دی. هر څوک چې زور لري قانون کولی شي مات کړي. درست، په افغانستان کې عام فرهنګ دی، هر څوک کولی شي چې قانون مات کړي، لیکن دا کې یوازې افغانانو د خوا نه کېدلی بیل بحث دلته د نړیوالو شمولیت اوس په افغانستان خو په دغه جهان کې اوسېږي، د نړۍ کې اوسېږي او د نړۍ خو یو نظم دلته حاکم دی، نړیوال قوانین شته دی، ملګرو ملتونو وجود هم دې دپاره دی چې دغه قوانین باندې عمل وشي. نو د دغه وضعیت تاسو په د نړۍ په سطح باندې آیا د مخنیوي دپاره څه کیږي او که نه افغانستان کې د قانون حاکمیت نشته دی او د دې قانون د نه حاکمیت یوه برخه په خپله نړیوال دي، نو دلته په کار نه ده چې د نړیوالو قوانینو په اساس باندې د دې د مخنیوي لپاره خو څه وشي؟ نو که نړیوال قوانین ماتوي په افغانستان کې، بیا موږ څنګه تمه کولی شو له نړیوالو څخه چې نړیوال قوانین بیرته بیا درناوی ورته وکړي؟ خبره په دغه کې ده چې دغه تناقض ته چې موږ د نړیوالې ټولنې په توګه باندې څوک چا څخه تمه لرو چې راسي زموږ په هېواد کې قانون بخښنه غواړم، اوس مثلا که امریکایي عسکر یا د سی آی ای یو قطعه لکه 01 02 او نور دی جنایت کوي، نو دا خو د ملګرو ملتو یا نړیوال تصمیم نه دی چې دا د جنایت وکړي، دا خو فرضاً د یو قطعې د یو هیواد د یوې ادارې تصمیم دی یا د هغه غلطي ده. لیکن نړیوال قوانین خو شته چې د هغې مخنیوی باید وشي او بدبختانه نه کیږي. نو یو غفلت نه دی روان د ملګرو ملتو د خوا نه او په نړیواله سطح افغانستان کې چې کوم جنایت روان دی د هغې د مخنیوي دپاره څه نه کول، دا یو غفلت نه دی چې په نړیواله سطح روان دی؟ افغانستان له شاوخوا 15 کالو په داسې کړکېچونو کې لاس وګرېوان دی چې نړیواله ټولنه یې نسي کولی د هر کړکېچ د هرې غمیزې دپاره اقدامات وکړي، فوري اقدامات وکړي. طبیعي ده چې نړیواله ټولنه په راس کې ملګري ملتونه به تر یو حده پورې کوښښ وکړي چې اولویتونو ته په پام کې نیولو سره چې په افغانستان کې کوم جنایتونه کېږي د هغه په اړه نړیوالو ته پوهاوی ورکړي او له پوهاوي پرته دوی کوم اجرایوي صلاحیتونه نه لري چې راسي په افغانستان کې د زورواکو لاس ونیسي یا یې بند ته واچي. یا څه هیر نشي چې افغانستان یوازینی هیواد نه دی په نړۍ کې چې ټوله نړیواله ټولنه به همیشه ورباندې تمرکز کوي. نړۍ نورې ستونزې هم لري، د ایران څخه نیولې تر سوریې پورې، تر عراق پورې، تر شمالي کوریا پورې، په هر ځای کې ستونزې شته. افغانستان او افغانان هم باید دا تمه ونه لري چې زموږ په هیواد کې کوم ناقانونه چلند کېږي یا کوم غمیز رامنځته کېږي، نړیواله ټولنه باید همیشه متوجه او حاضره اوسي چې زموږ د غمیزو هواری راته وکړي. نو دا د افغانستان افغانانو پورې اړه لري چې څنګه نظام رامنځته کوي، څنګه ملي بنسټونه رامنځته کوي چې د مخه دې چې موږ نړیوالې ټولنې ته ضرورت پیدا کړو په خپله وکولی شو چې د ناقانونو کړنو مخه ونیسو یا د زورواکو مخه ونیسو. کله چې موږ خپله د لومړنیو مسؤلو افرادو په توګه خپله په ټولنې کې پر غمیزو باندې شاهد یو د سیاسي، قومي، ژبنیزو تعلقاتو لپاره یا د ځاني ګټو لپاره قانون ماتوو، یو بل سره وژنو، نو نړیوالې ټولنې څخه چې زموږ څخه په زرهاوو مایله د ټرمپ خبره چې زموږ د امریکایانو پورې څه چې افغانان زموږ څخه 10,000 مایله ډېر یو بل سره خوري، دوی له پیړیو یو بل سره خوري، دا نیمه وحشي اقوام دي. نو موږ ولې ورته په دوی په منځ کې سوله کوو؟ دا مثلا یو ذهنیت دی چې نن سبا په غرب کې ورځ تر ورځې لمن پراخیږي او خلک دا فکر کوي چې افغانان خو همیشه سره جنګیږي. د دې تاریخ ته که وګورئ دوی همیشه سره په شخړو کې اخته دي. هر څوک چې یو افغان ته پیسه ورکوي هغه راځي خپل کور وراني، خپل ورور وژني. نو بیا متاسفانه د ملګرو ملتونو څخه د دې تمه کول چې راسي زموږ په منځ کې حایل جوړ سي او زموږ د زورواکو مخه ونیسي او د نړیوالو زورواکو مخه ونیسي. زه فکر کوم چې حد اقل په اوسني شرایطو کې به ډېر ارمانګرایانه عملي به درست ملګرو ملتونو څخه باید او یا په اصطلاح نړیوالو قوانینو څخه باید دغه تمه او هیله ونه لرو چې نړیوال هم چې کوم جنایت په افغانستان کې کوي د هغې مخه ونیول شي. ډېره زیاته مننه. کورم ودان. سلامت اوسئ. افضلي صاحب مخکې تاسو دغه خبرې ته اشاره وکړله، د دې مخه نو څنګه نیولی شو؟ جنایتونه روان دي او د رسنیو او د ژورنالستانو نه خوندیتوب
معنا یې دا ده چې د جنایت په مقابل کې باید غږ پورته نشي، د تورتم یو فضا وي تر څو حقایق راښکاره نشي، برسیره نشي. نو څوک چې جنایت کوي هغه که مافیا دی او که هغه استعماري هیوادونه دي او که هغه داسې حکومتونه دي چې د ملي خیانت په سطح باندې بعضې کارونه کوي، نو هغه خو به غواړي چې د تورتم یو فضا رامنځته کړي. د دې تورتم د منځه وړلو لپاره موږ ته څه پکار دي او څنګه کولی شو چې مخه ونیسو؟ لومړی خو زه غواړم چې وضاحت وکړم چې دغه پالیسي د بیان د ازادي ضد یا د خپله د مدني فضا ضد پالیسي دا لیکلې پالیسي نه ده، دا نالیکلې پالیسي ده او دا سرچینه د دې نه اخلي چې د مونږ دغه سیاسي مشران په دې باور نه لري. تاسې ماته یو دوه کسان وښیئ ورته دغه کس په دې باندې باور لري، تاسې هغه بیکګراونډ د دوی وګورئ، د دوی هغه خبرې، د دوی طرز د کار وګورئ، دوی د خپلو کارمندانو خبرې نه اوري، نو د مدني ټولنې د رسنیو خبرې به څنګه واوري؟ دا خو موږ تاسو پیژنو چې سره کوم خلک دي، د څنګه ذهنیت خلک دي. یعنې دوی د یو سختګي ولسواکي له لارې نه قدرت ته رسېدلي، قدرت کې پاتې کېدل د دوی هدف. دیموکراسۍ د لارې نه قدرت ته رسېدل خو په دیموکراسۍ باور نه لري، ولسواکۍ باندې که دوی باور درلودلی، د ولسواکۍ یو اصل دا ده چې په دې کې تاسې بنسټونه پرېږدئ چې بنسټونه اعتماد رامنځته کړي د خلکو په منځ کې، او اعتماد د قانون د حاکمیت له لارې نه رامنځته کېږي، د قانون د یو وړ تطبیق نه رامنځته کېږي. دا چې د یو کس حق که یو بل څوک خوري، یو کس یو ژورنالست باندې زیاتی کوي، هغه کس ته رانیسي او هغه باندې قانون تطبیقوي. دلته خلک وایي چې ولا دلته بنسټونه شته دي، قانون شته ده، که زه غلطي کوم ما ته جزا راکول، او که ما سره څوک زیاتی کوي هغه ته به جزا ورکول کېږي. نو دلته هغه اعتماد رامنځته کېږي. د موږ مشران څه کوي؟ هره ورځ د قانون د تر پښو لاندې کولو له لارې نه دوی غواړي خپل اهداف ته ورسېږي، سیاسي اهداف ته ورسېږي. نو په دا ډول باندې خو تاسې ولسواکي نشئ رامنځته کوئ. خو دا خو همدغه وجه ده چې نن چاته ته د دیموکراسي نوم اخلی، د ولسواکي نوم اخلی، وایي موږ یې نه منو. که دا دیموکراسي، که دا ولسواکي، خو دا خو د موږ خلک وژل کېږي، په دې کې پوښتنه یې نشته، د موږ حقوق تر پښو لاندې کېږي، پوښتنه یې نشته، د موږ خولې چوپېږي، بندېږي، پوښتنه یې نشته. تاسې دغه اعتماد څنګه رامنځته کوئ چې کله مشران د دغه سیستم افضلي صاحب دې خبره تاسو ډېر مسایلو باندې باور ونه لري؟ نو آیا حل لاره دغه ده چې یو بل لیډرشپ باندې کار وشي؟ دغه اوس مشران چې زموږ دي دا د دې نه دي یا ځان ثابت نشو کړلی چې د خلکو استازي دي، د خلکو منافعو، د ملت منافعو پسې ګرځي. نو باید د افغانستان خلک که د دې وضعیت تغییر غواړي نو باید د لیډرشپ تغییر باندې فکر وکړي. زه جدا په دې باور یم او دا خبره زه اوس کوم د څو کالو نه وروسته د پخواني حکومت نه د تجربې نه چې کار هم وکړه، په هغه وخت کې د حکومت مسایل هم راوویستل، رابربنډ هم کړل، جنجالونه مو شول. د اوسني حکومت دغه 15 کاله چې تیر شول، زه په دې نتیجې رسېدلی یم چې په دغه سیاسي مشرانو باندې تاسې هېڅ هم نشئ بدلوی، ځکه دوی خپله خنډ چې کله خپله خنډ جوړیږي د مسایلو ته، خپله د ریفورم په مخ د لاره کې دوی خپله خنډ دي. نو تاسې څنګه کولی شئ دوی نه موږ د خنډ نه تمه کوو چې د خنډ لرې کړي؟ نو په دغه حساب باندې د دې خلکو په شتون کې دا کار نشي ترسره کېدی. اړتیا دې ته ده چې د موږ تاسې خلک راویښ شي، خپل او خصوصا د عامو خلکو نه دا تمه نشي کېدی، ځکه چې عام خلک خو د موږ تاسې روزمره کارونو کې مصروفه دي. خپله هغه خو یو مډې ډوډۍ خپل اولاد ته نشي پیدا کوی، هغه خپل مریض ته نشي رسېدی، خپل دوا نه لري چې هغه دوا ورته واخلي. دا دغه د سیاسي دغه د نورو نخبګانو چې یو بدیل کېدی شي دوی دپاره، دا د دوی مسؤلیت ده. دوی باید سره راټول شي، دوی باید پرې نه دي چې دغسې مشران چې راځي بې هویته خلک پرته له دې نه چې هغه بیکګراونډ یې معلومي، د دوی کار معلومي، د دوی هغه تحصیلات معلومي، رایه ولې په موږ باندې دلته حاکمان کي، بیا د بل طرف نه وګورئ چې زورواکي جنګ سالاران دا راولي په موږ باندې حاکمان کي. آیا همدا ملت د همدغه بې هویته خلکو همدغسې جنګ سالارانو وړ ده چې دا خلک پې حکومتونه وکړي او بیا راشي دوی حقوق هره ورځ تر پښو لاندې کړي او د دوی په سر باندې پښه کېږدي او دوی بره وخېږي؟ نور هم
نو په دغسې یو سیستم کې تاسې نشئ کوئ چې د بیان ازادي حقیقي حد ته ورسوئ. دلته اړتیا ده چې د مونږ رسنۍ، د مونږ ځوانان، د مونږ دغه بدیل رهبري دا سره یو لاس شي، دغه اصولو ته واقعا یو پابندي وي. مونږ هم داسې نه وي چې هر څوک افغانستان کې ښې خبرې کوي چې بیا قدرت ته ورسېږي نو بیا هغه نه بیا غټ مستبد سړی بل نه جوړېږي. دغه هم اړتیا ده چې افغانستان کې دا په یو فرهنګ بدل شي، دا په یو دود بدل شي چې مونږ دغه حقوقو ته چې د بیان ازادي حق ده یا د ټولنو د جوړولو حق ده یا مثلا د اجتماعاتو او د غونډو د جوړولو حق ده چې په ټوله کې موږ مدني فضا ورته وایو. په دغه مدني فضا باندې موږ باور ولرو. داسې نه وي چې کله موږ د حکومت نه د باندې یو نو په دې مدني فضا باندې موږ باور نشته، چې کله په حکومت کې شو نو بیا موږ خپله د دې مدني فضا په خلاف باندې راپورته کیږو. اړتیا دې ته ده چې دا باید په یو دود بدل شي، داسې یو دود باندې بدل شي چې هېڅ څوک هم ونشي کوی چې د دې دود په خلاف باندې عمل ترسره کړي. تر هغه وخته پورې چې موږ تاسې دې ځای ته رسېږو، زه فکر کوم چې مونږ یو ډېره اوږده لاره په مخ کې لرو او تمه د بل چا نه، لکه چې داوي صاحب په مخ کې ویله، تمه د بل چا نه ده پکار. تاسې ملګري ملتونه ویله، ملګري ملتونه یو ضعیفه اداره ده، هېڅ شی هم نشي کوی. دا د لاس آله ده د هغه قوي ملکونو په لاس کې، هغوی چې هر رقم ته استفاده دوی نه وغواړي کوي. یوازې یونسکو تاسې وګورئ چې په یو مورد کې د امریکې په خلاف خبره وکړه، ټول پیسې پې بندې کړې او د یونسکو ټول کارونه د خنډ سره مخ کړه. او دغسې نورې ادارې تاسې وګورئ. نو یو ان یا د ملګرو ملتونو تمه کول، دا ډېره ښه خبره ده چې موږ خپل غم خورو، لیکن نړیوال چې یادو ځکه چې هغې دلته حضور لري، د هغې د سیاستونو په نتیجه کې موږ په دغه مشکل باندې اخته یو. دغه وضعیت یعنی یو پارټنر خو هغه دی پکې زموږ خپل داخلي نقص او عیبونه او نیمګړتیاوې دا ټول یو خواته، خو د هغې حضور خو دلته شته دی او د هغې حضور د دې خرابیو سبب شوی دی. نو ستاسو نتیجه ګیري دا ده چې تر څو نوی لیډرشپ رامنځته نه شي، تر څو نوې رهبري رامنځته نه شي، په دې اوسنۍ رهبرۍ باندې موږ د اصلاح خواته نه شو تللی. طبعا زه فقط یو شی بیا هم تاکید غواړم چې تاکید ولرم، نوې رهبري په دې معنا نه چې فقط څیرې بدلې شي، نوې رهبري د نوي باورونو سره، د فکر دغه اصولو سره چې په دې باندې باور ولري. یوازې داسې نه چې خبرې وکړي او بیا د عمل وخت چې راشي بیا د هغه خبرو خلاف وي، دغه غټ مستبد بیا خپله جوړي یا د دوی نه خپله په دې ډله کې ټوله ډله بیا مستبده ډله شي. نو اړتیا دې ته ده چې دغه باورمندي اول موږ پیدا کړو او د هغه نه وروسته دا لیډرشپ باید بدل شي، ځکه د دوی ذهنونه بدلول ناشونی کار ده. دوی ذهنونه نور زنګ وهلي دي، دوی فکرونه د دوی باورونه نور زنګ وهلي دي. دا د موږ تاسې د درد دوا نشي کېدی، دا خپله د موږ درد دي، دوی خپله د موږ د درد او د خنډ او د پرمختګ د مخنیوي لاملین دي. نو ځکه بهتره ده چې موږ په دې باندې ډېر فکر ونه کړو. د ټولنې د ملت په سطحه د یو بدلون دپاره باید کار وکړو او هغه تر څو چې رانشي نو بدبختانه همدغسې وضعیت کې به یو. شفیقي صاحب تاسو وګورئ 2015 کال خو نړی کال ګڼل کېده ژورنالستانو ته، 2018 کال سږ وضعیت تاسو ته مخکې دی. د دغې اختناق فضا په رامنځته کولو کې که د یوې خوا نه زمونږ خپل د افغانانو لیډرشپ یا حکومت سهم دی، د ده په خوا کې د نړیوالو پالیسیګانې هم دغه خواته روانې سره دي چې دیموکراسۍ دعوه کوي، لیکن دغه خواته روانې دي چې یو اختناق دلته رامنځته کړي. څه روان دي، څه قصې د کېدو په حال کې دي چې هم په داخل د افغانستان کې زموږ لیډرشپ او هم نړیوال قوتونه چې دلته فعال دي دلته تورتم غواړي، رڼا ورکول غواړي. څه قصه روانه ده؟ ځواک صاحب اصلا د همدغه ځای زه د افضلي صاحب د دې خبرې سره بیخي موافق یم چې د اول نه د خبره د قبلې په ځای د ترکستان په لور ده او اصلي لامل همدغه دی. متاسفانه ما مخکې هم تاسو ته اشاره وکړه چې په افغانستان کې نړیواله ټولنه راغله د یو شعار سره او د هغو بیا ځینې شیان یو د هغوی جملې نه همدغه وه چې ولسواکي او دیموکراسي، د بیان ازادي، د بشر حقوق، دا بیخي شعارونه وو چې طالبان د هغو مخالف وو، هغه نظام یې ساقط شو په همدې
ترهګري ورته بهانه وه، مخدره مواد ورته، نور دا د بیان ازادي او بشري حقوقو دا شان دا بیخي یو شعار و. نړیوالې ټولنې دلته امریکا د امریکا په مشرۍ چې د ترهګرۍ خلاف جنگ شروع شو، افغانستان یې متاسفانه د هغو جنگ مرکز شو. دوی د خپلو اهدافو لپاره د جنگ او بحران ته دوام ورکړو. په افغانستان کې د نظام جوړولو، په افغانستان کې د یوې مدني ټولنې د راټوکېدو او د جمهوریت خبرې او د دیموکراسۍ داسې افسانې او مفتې قصې شوې. واقعیت هم دا دی چې همداسې شوې او په دې کې د دنیا هغه اصلي متاسفانه بد نیت د دغې نه موږ تاسو ډېر ښه پرې پوهېدای شو چې دوی به په ژوند په خپلو ټولنو کې داسې نظام ونه غواړي لکه دلته چې په افغانستان کې دوی تجربې وکړي. دغسې قوانین به تر پښو لاندې دوی نه کړي. اوس ګوره په امریکا کې د ایران کنټرا او د واټرګیټ مسایل رسنیو کې راپورته شول، رئیس جمهوران استهزا شول او حکومتونه پکې ړنګ شول، نور وضعیتونه په نوره دنیا کې هم همدغسې شوي. یوه مسله افشا شوې، حکومت پکې ړنګ شوی. دلته برعکس د هغو دلته نسخې راوړل کېږي د همدغسې فسادونو، هغه عملي کېږي، تطبیقي دیموکراسي خو د دغه ځای نه وشوه. یعنې دا هر څه خو د یو څه دپاره کېږي که نه، دغه فساد رامنځته کېږي، دغه دپاره څه لوبه روانه ده چې هغه دپاره پکار دا ده چې خلک باید رښتیا ورته ونه ویل شي او خلک رښتیا وانه ووایي. خبره همدا ده چې په افغانستان کې د اول نه دا مسله د همدې دغه لور ته روانه وه چې امریکا باید راشي دلته د خپلو اهدافو دپاره هډې جوړې کړي، هغه ترلاسه کړي، د نظام د دوی پیرو نظام وي، د دوی تابع او غږ د اعتراض پورته نه کړي. پخواني ولسمشر په دغو دوو دورو کې په داخلي نورو کارونو کې هغوی متاسفانه یا پام نه و یا توان نه و یا اراده نه وه، هر څه چې و خو په داخلي ټولو شیانو کې دوی ناکام و. خو د خارجیانو سره یې په همدغو چې دوی راغلي په یوه عنوان و او دلته شروع کړي بل نور شیان و. په دې د 12 کاله 14 کاله خصوصا آخري 9 کاله نه 8 کالونه یې په لانجو تېر شول، په جنګونو تېر شول. د دنیا دغه منافقت تر اوسه هم اوس توجیه کېږي، تر اوسه هم توجیه کېږي. دا اوس تاسو وګورئ په افغانستان کې د موږ د ژورنالستانو د حقوقو په رابطه، د هغو د خوندیتوب په رابطه چې موږ خبرې کوو، زه کله چې څوک په دې وایم خجالت شم. د موږ په وطن کې داسې وطن کې موږ ژوند کوو، یو ورځ په سلګونو کسان د موږ د رسمي منابعو نه اعلانونه د هغو کوي، اقل هم د لسګونو خو اعترافونه پرې کوي. د موږ خپل د دې خوا د نظام او د هغو خوا ټولې جنازې د ملت ته ورځي، په سلګونو کسان وژل کېږي د ورځې. داسې یو تور وحشت دلته حاکم دی، دې مخنیوی پکار دی. دغه ټول هغه اصلي جرړه همدا دی، موږ نظام خراب دی، دا نظام باید د سره جوړ شي او د موږ دا د افضلي صاحب د خبرې سره زه موافق یم. د سره موږ زه نه وایم چې دا خلق د ټول هغه د خلقیانو خبره بحر الکاهل ته وغورځوو، هند سمندر ته یې وغورځوو. همدا خلق دی قوانین د ورته اصلاح شي چې د فساد مخه یې ونیول شي، د انحصار د قدرت مخه یې ونیول شي، د خپل څارویو مخه یې ونیول شي، قوانینو ته اطاعت وشي. په ولسواکۍ او دیموکراسۍ کې چې دوه ټکي رعایت نشي، یو دا چې د یوې ټولنې ارزښتونه خوندي نه وي، دوهم دا چې قوانین عملي نشي، تطبیق نشي. ته دیموکراسۍ بدنام او سپک نظام بیخي نشته. دغه نمونه ده دیموکراسي ولاړه په دې ده د قانون حاکمیت. دا اوس دغه نمونه ده. د شاکرا کنسرت دلته روا دی، د اسلام په دفاع کې خبره ته نشي کولی، 100 ټاپې به در باندې لګي. د ملت د دفاع خبره، د عام ملت د دفاع خبره نشي کولی، همدې رسمي منابعو نه به 100 ټاپې در باندې لګي او د ملت د قتل عام د مخنیوي خبره سمه په جرأت نشي کولی. هغو ته 100 توجیهات جوړي. دا د بنیاد نه دغه خراب. دا جنګ
دا جنگ چې دوام لري همداسې د ملت جنگ نه دی، د موږ نه دی، راباندې تپل شوی پردی جنگ دی، پکې وژل کېږو موږ. نو په مجموع کې خبره ده د پردي جنگ د ادامې دپاره لازمه ده چې د اختناق یو فضا حاکمه وي، نه یو بیخي واضح خبر ده. ګوره دلته چې د ولسواکۍ او د دیموکراسۍ د اصولو سره سم د بیان د ازادۍ سره سم زه یو دوه مثالونه تاسو ته ډېر زیات هم نه. 4 کاله مخکې په د 2 کال اشرف غني حکومت د پاکستان سره 2 تړونونه لاسلیک کړل. امنیتي تفاهم لیک د پاکستان د استخباراتو سره او SOP تړون د پاکستان د حکومت سره. دغه دواړو په بنیاد نتیجې موږ وینو چې د ډورن په هغه کټارې درته ودرېدې سي، هغه درته جوړه شوې. بالاخره د تا والي وزیر ورغلل، رسمي دروازه افتتاح کړه چې د هند د رسمي سرحد په قسم کې. دا ملي خیانت نه دی، څه دی؟ موږ افشا کو ویسا ملي امنیت زه احضارولم، ورانغلم، خبره لویه لانجه ترې جوړه شوه. ما ته وویل چې تا محرم راز افشا کړی دی، تا دا ملي خیانت دی. نو ما جواب دا و چې خیانت کول خیانت دی. ما جواب هم دا و چې اول دغه کار چې شوی دا ملي خیانت دی، او دا ما چې افشا کړی دا ما د ملت دپاره کړی و، خدمت دی. دا چې ما ته رسېدلی، ما پورې رسېدلی، دا به هم همداسې وطن دوست څوک و چې دا خیانت یې غوښتل افشا کړي. ښه، د هغې نه بل لنډ 14 میاشتې 15 میاشتې مخکې په 13 اګست دغه تېر کال په اګست کې موږ د قیومي په رابطه چې مشاور د رئیس جمهور هم دی، مالیې وزیر هم دی، د دوی د معاشونو چې په لکونو ډالر معاشونه دا اخیستي وو د یوې داسې مؤسسې نه چې هغه د دغه اشرف غني د خوا نه جوړه شوې. بیا هماغه قراردادونه اخیستي ده. اوس یوې بلې رسنۍ د څو ورځې پې مسلسل خبرونه خپري. دغه خبرونه که په نوره دنیا کې وي، که دیموکراسي وي، د بیان ازادي وي، دا خلق ټول باید محکمې ته ودرېږي. درست، یعنې دلته هېڅ شی نه دي شوي، حتی رسنۍ به تهدیدوي. بلکل، که بحث خلاصه د فساد او ملي خیانت د پټولو دپاره لازمه ده چې اختناق فضاوي، توره فضاوي، په هغو کې څوک نه خوله ولري، نه ژبه ولري، نه اعتراض حق ولري. او ډېره زیاته مننه. کور مدان سلامت اوسئ. ګران لیدونکو، تاسو نه هم مننه تر اوسه پورې موږ سره وئ. راتلونکي بحث پورې په خدای سپارو. الله مو مل.